بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 126 نمبر درس دی او په نن درس کې به انشاءالله موږ د مجروراتو بحث کوو. فصل نمبر 14 دی. مجرورات دا صرف دوه قسمه اسمونه دي. دا مجرور وي. دوه قسمه اسمونه یعنی نمونه. اسم یو ته اسمونه موږ دوه ته وایو، ډیرو ته وایو په پښتو کې، او په اسم چې دا نوم ته وایي. نو دوه قسمه نمونه همیشه مجرور وي، دوه قسمه اسمونه همیشه مجرور وي، دوه قسمه اسمونه همیشه مجرور وي. مونږه مرفوعات هم وي، منصوبات هم وي، اوس په مجرورات وایو. نو دوه قسمه اسمونه همیشه مجرور وي. مرفوعات 8 دي، منصوبات 12 دي او مجرورات 2 دي. ٹھیک شو؟ نو دا دوه قسمه اسمونه مجرور وي. یو مضاف الیه همیشه مجرور وي. ټیک شو؟ همیشه مجرور لکه غلام و زیدین. دا غلام و مضاف ته، دا زیدین پکې مضاف الیه دی، نو دا همیشه مجرور وي. ٹھیک شو؟ په دې کې چې دا زیدین مضاف الیه مجرور دی. غلام و مضاف ته، زیدین مضاف الیه دی، دا مضاف الیه همیشه مجرور وي. نو یو قسم ګوره دوه قسمه اسمونه مجرور وي. یو مضاف الیه همیشه مجرور وي. دویم نمبر چې په کم اسم د حروف جاره نه یو حرف لګیدلی وي، چې کم یعنی د کم اسم نه مخکې مونږ دا علمي انداز کې وایي چې په کم اسم حروف جاره داخل شوي وي، هغه اسم همیشه مجرور وي. یو مضاف الیه همیشه مجرور وي، او یو چې په کم اسم د حروف جاره نه یو حرف لګیدلی وي. حروف جاره 19 دي: باو، تاو، کاف، لام، واو، منذ، مدخله، رب، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الی. دا 19 مخکې لیکلي پر اشعارو په انداز کې. نو دی 19 چې کم یو حرف هم د اسم نه مخکې ولګېدو، او ګورئ همیشه یاد وساتئ دا حروف جاره صرف د اسم نه مخکې لګي، د ده فعل او حرف څه کار نشته. نه د ده فعل سره د حروف جاره او نه د فعل څه کار شته، نه د حرف څه کار شته. همیشه د اسم نه مخکې لګي او اسم له زیر ورکوي، اسم مجرور کوي. نو چې په کم اسم د حروف جاره نه یو حرف لګېدلی وي، هغه اسم هم مجرور وي او همیشه مجرور وي. لکه بزیدن، دا با جاره ده، دا با حرف جر دی، حرف جر دی. او دا زیدین اسم دی، نو دی زیدین له دا کسره ورکړی، زیر ورکړی دی. نو د کم اسم نه مخکې چې حروف جاره ولګي، نو هغه اسم چې دی هغه اسم مجرور وي. لکه حروف جاره کې دلته با لګېدلې ده، موږ به دلته کې اوس یو السقف، السقف چې دی دا چت ته وایي، سقف. ٹھیک شوه؟ نو زه وایم چې د چت د پاسه، نو علی السقف، علی السقف. وګوره دې سقف لی کسره ورکړه، دې لی زیر ورکړو، دې علی حرف جر. ٹھیک شوه؟ یا علی الکرسیه، کرسیه، دی کرسی دی ایالی دا کسره ورکړه، دا کرسی یو اسم دی او دا علی حرف جر دی، نو دی کرسی له کسره ورکړه، دا مجرور کو. یا ګورئ الال مسجد، دا المسجد دی، المسجد دی، دی الا د وجې چې دی دا المسجدی شو، دی مسجد دا یو اسم دی، دلی کسره ورکړه. نو ګورئ په دوو حالتو کې یو اسم همیشه مجرور وي. یا چې کوم مضاف الیه وي د هغه نه مخکې مضاف وي، نو دا مضاف الیه همیشه مجرور وي. او دویمه خبره چې د کوم اسم نه مخکې حروف جاره نه یو حرف لګېدلی وي، که هغه با لګېدلی وي، که علا لګېدلی وي، که الا لګېدلی وي، که فی لګېدلی وي. لکه مثلا ګورئ فی المسجد، د مسجد له دا کسره چې دی دا مجرور کړی دی، دا د فی حرف جر مجرور کړی دی. نو ګورئ چې کم یو حروف جاره 19 دي، د دې نه چې کم یو اسم کم یو د اسم نه مخکې ولګوي، هغه اسم به مجرور کوي، اسم له به زیر ورکوي. نو دا دوه قسمه اسمونه ده، همیشه مجرور وي. یو به مضاف الیه همیشه مجرور وي، یو به چې د کم اسم نه مخکې حروف جاره نه یو حرف لګېدلی وي، هغه به همیشه مجرور وي. اوس دوه فایدې لیکلي دي. یو ګورئ دا مضاف الیه چې دی، نو د ده لپاره خامخا د مضاف ضرورت وي، نو دا غلام پکې مضاف دی. نو یو فایده د غلام باره کې بیان کړې ده، دا یوه. او دا بله فایده چې ده، دا د مضاف الیه په باره کې دا یو فایده چې ده، 1 نمبر فایده دا د غلام مضاف په باره کې بیان کړې، او دویم نمبر د مضاف الیه په باره کې بیان کړې ده.
ټیک شو جی. نو اوله نمبر د مضاف فائدہ دا ده. نمبر 1 فائدہ دای بیان کړی دا چې په مضاف باندې الف لام دا الف لام دی. تنوین دو زبر دو زیر دو پیش ته وای، یعنی دو زبر دو زیر او دو پیش دې ته تنوین وای. د تسنیې نون لکه ګورې یو قلم ته قلم وای او دوو ته قلمانی نو دا چې کوم نون دی دا نون لاندې زیر وایو. یا کتابانی سبورتانی مدرستانی مسجدانی سوقانی دا چې کوم آنی را نون راځي دا تسنیې دا نون. نو دغه د تسنیې نون دا دریم سیز شو. په مضاف باندې الف لام حرام دی، په مضاف د تنوین حرام دی، په مضاف د تسنیې نون حرام دی او په مضاف باندې د جمع نون حرام دی. نو ګورئ په مضاف باندې به نه الف لام همیشه دپاره راځي، نه په مضاف باندې تنوین راځي، نه په مضاف چې تسنیه وي مضاف نو د هغه د تسنیې نون به پې نه راځي، او چې مضاف جمع وي نو د جمع نون به پې نه راځي. ټیک شوه. لکه ګورئ غلامو زیدین، دا غلامو دا واحد دی. نو ګوره نه په د الف لام شته نه پې تنوین شته، نو واحد دی په د باندې نه الف لام راغلی نه پې تنوین شته. الف لام هم په دې مضاف باندې حرام دی، دا غلام مضاف دی نو نه په د الف لام شته نه پې تنوین شته. ٹھیک شو. نو دا خو د الف لام او د تنوین باز شو، دا دوه باره کې خبره وشوه. نو غلام زیدین د زید غلام ٹھیک شو. دویم نمبر فرسا زیدین، دا فرسا اصل کې دی فرسانی دوه اسونه. ٹھیک شو. نو کله چې دا مضاف کیږي کنه نو دا د تسنیې دا نون به ختمیږي، دا نون به ختم شي، دا په حرام دی په مضاف باندې. نو مونږ به وایو فرسا زیدین د زید دوه اسونه. اوس درته دې ترجمې چلم خیم. ښه اوس وګورئ بیا بل یو لیکلی دی دا طالبونه دی، دا طالبونه دا جمع دی، د طالب جمع دی، طالبونه دا طالبونه دی. نو ګورئ دلته کې د تسنیې نونو دا فرسانې کې دا نون مکسور چې دی دا د تسنیې نونو، او طالبونه کې دا نون چې دی دا د جمع نون دی. ٹھیک شو. نو کله چې مضاف راشي نو په ده باندې به د جمع نون هم نه راځي، دا د جمع نون به ختم کړی شي. نو طالبو به واغستی شي او علم دا طالبو مضاف شو او دا علم چې دی دا والله مضاف الیه شو. نو دا مضاف الیه دې ته مرکب اضافي وای، مرکب اضافي وای. دا غلام مضاف زیدین مضاف الیه، مضاف الیه مرکب اضافی. فرسا زیدین، فرسا مضاف او زیدین مضاف الیه، مضاف الیه مرکب اضافی. طالبو علم، طالبو مضاف علم مضاف الیه، مضاف الیه دا مرکب اضافی شو. نو غلام زیدین کې اول به د مضاف الیه ترجمه کې او بیا به د مضاف ترجمه کې. عربی کې اول مضاف لیکلی کېږي وروسته مضاف الیه لیکلی کېږي. ٹھیک شو. خو چې په اردو کې یا پښتو کې یا په کومه ژبه کې هم ترجمه کې نو اول به د مضاف الیه ترجمه کې وروسته به د مضاف ترجمه کې. اوس به داسې په عربی کې لیکلی کېږي غلام زیدین، ته به ترجمه کوې د زید غلام، د زید غلام. په عربی کې لیکلی کېږي فرسا زیدین، ته به ترجمه کې د زید دوه اسونه، د زید دوه اسونه. دلته لیکلی کېږي طالبو علم، دا په عربی کې لیکل کېږي. ته به په پښتو کې د علم طالبان، د علم طلبا، د علم طلبا. ښه دا خو د مضاف باس شو. اوس دویم نمبر فایده کې د مضاف الیه باس کوي چې اوس په مضاف الیه به څنګه وي. نو ګورئ د مضاف الیه په اردو معنو کې، د اردو په معنو کې کا کې کی به راځي، چې اردو کې ترجمه کې نو کا کې کی به راځي. مونږ وایو دا دې دی، دا دې دی، په پښتو کې وایو دا دې دی، په اردو کې وایي کا کې کی. ښه او یا به په د مضاف الیه په معنا کې را رې ری راځي په اردو کې. د اردو ترجمه چې کې لکه همارے، هماری، تمہارے، ہمارا، دا را به پکې اخره کې را رې ری دا به په اخره کې راځي. او په اردو کې چې ترجمه کې نو اپنا، اپنے، اپنی دا درې واړه قسمه راتلی. اپنا یعنی اپنا غلام، اپنے لوگ اور اپنی کتاب داسې راتلی شي. ٹھیک شو. نو لکه قلمی، اپنا قلم. ٹھیک شو.
او یا رشتہ دارو باره کې راځي یا نور سره پر اپنے راځي او اپنی دا پکې راځي اردو معنی کې. مونږ په پښتو کې وایو خپل. په پښتو کې اپنا اپنے اپنی درې الفاظ استعمالیږي. مونږ د دې درې وانو الفاظو دپاره په پښتو کې یو لفظ استعمالیږي خپل. ټیک شوه؟ لکه خپل ګاډی، خپل کتاب، خپل قلم، خپل غلام، خپل خپله مدرسه، خپل بازار، خپل خاریا، خپل کور. نو دغه په اردو کې اپنا اپنے اپنی وای او په پښتو کې صرف خپل استعمالیږي. ټیک شوه؟ نو دا خو د اردو په معنو کې راځي او دلته ښکته مثالونه ورکړي دي. وای غلام زید، نو مونږ وایو د زید غلام، او اردو کې وای زید کا غلام، زید کا غلام. ټیک شوه؟ نو زید کا غلام مونږ د دې کا په ځای باندې د استعمالو، د مونږ وایو د زید غلام او په اردو کې زید کا غلام. ټیک شوه؟ اوس دغه شان غلامی حاضر، غلامی دا ګوره غلامی معنی غلام مضاف دی، دا یا ضمیر مضاف الیه ده. نو اول به د مضاف الیه معنی وکړو زما، او د غلام معنی به وکړو غلام، زما غلام حاضر دی. غلامی حاضر، زما غلام. دا می دا یا چې ده دا یا ضمیر، دا یا ضمیر متکلم ده، دا یا د متکلم یا ده. ٹھیک شو؟ نو د دې معنی ده زما، او غلام معنی ده غلام. دا غلام مضاف دی، د یا ضمیر مضاف الیه دی. نو ته به اول د مضاف الیه معنی وکړې، وروسته به د غلام مضاف معنی کې. نو ته به زما غلام حاضر حاضر دی. اردو کې وایي میرا غلام. وګورئ را پکې راغی، دلته پکې کا راغلی او دلته پکې را راغی، را ری ری دا پکې راځي. ما تاسو ته دلته بره لیکلي دي دا دي را ری ری او کا اپنا اپنے اپنی او کا کی دا پکې راځي. نو غلامی حاضر، میرا غلام حاضر ہے، میرا غلام حاضر ہے، دا په اردو کې وای. او مونږ وای زما غلام حاضر دی. او درې مثال ورکړی، ضربتو غلامی، ضربتو ما وخلو، غلامی زما غلام. داسې ترجمه به نه کوو. چې کله دا تو راشي او ورسره یا ضمیر په بله خبره کې راشي، نو دا تو مانم د ما او د یا مانم د ما. ټیک شوه؟ نو دا دواړه ضمیرونه چې د ما دپاره راشي، د خپل ځان دپاره د متکلم دپاره دواړه ضمیرونه، یو دا تو ضمیر راشي، یو دا یا ضمیر راشي، نو د دې معنی به بیا مونږ کوو خپل خپل. نو اوس دلته کې ضربتو ما وخلو، غلامی خپل غلام. اردو کې وای میں نے مارا اپنا غلام یا اپنے غلام کو. ٹھیک شوه؟ ضربتو غلامی، ضربتو ما وخلو، غلامی خپل غلام. نو موږ به پورا ترجمه وکړو، ما خپل غلام وخلو، ضربتو غلامی ما خپل غلام وخلو. دا خپل معنی مې د دې یا ضمیر وکړه. ٹھیک شوه؟ خپل. خجی ضربتو غلامی ما خپل غلام وخلو. اردو کې میں نے اپنا غلام مارا یا میں نے اپنے غلام کو، میں نے اپنے غلام کو مارا. ٹھیک شوه؟ نو دا د مضافره فائدہ وا. د مضافره باره کې دا لږ غونته بحث وکړو. دا بره د مضاف باره کې وکړو. د مضاف باندې الف لام حرام، تنوین حرام، د تسنین حرام، د جمع نون حرام. دا به پې نه راځي. لکه غلامو زیدین، غلامو ته وګوره نه پې الف لام شته نه پې تنوین شته، او فرسا کې د تسنین نشته، ختم شوی، او طالبو کې د جمع نون ختم شوی دی. ٹھیک شو؟ چې دا کله مضاف کېږي نو دا به الف لام پې نه راځي، تنوین به نه راځي، د تسنین به نه راځي، د جمع نون به نه راځي. دویمه فائدہ چې دی دا د مضاف الیه ده. د مضاف الیه په اردو معنی کې کا کې کی او را ری او اپنا اپنے اپنی راځي. ٹھیک شو؟ دغه مثالونه راکړي دي. غلام زیدین، د زید غلام. غلامی حاضرون، زما غلام حاضر دی. ٹھیک شو؟ اردو کې میرا غلام حاضر ہے. او ضربتو غلامی ما خپل غلام وخلو. ضربتو معنی نه ما وخلو، غلامی خپل غلام، یعنی زما غلام. نو د دې زما معنی به بیا نه کې، خپل غلام به بیا کې، ما خپل غلام وخلو. نو اردو کې میں نے اپنے غلام کو مارا یا میں نے اپنا غلام مارا. ٹھیک شو؟ نو دا د مجروراتو باسو. بس مجرورات صرف دو قسمه اسمونه دي، یا به مضاف الیه همیشه مجرور به وي، یا به حرف جر ته مخکې لګېدلی وي. دا دوه اسمونه چې کم مجرور وي همیشه، یا به دا مضاف الیه وي او یا به ته مخکې د یو اسم نه مخکې به
حروف جاره نه یو حرف لګېدلی. بس دا دوه قسمه اسمونه. مرفوعات هغه اته دي، منصوبات 12 دي، او مجرورات دوه قسمه اسمونه دي. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.